الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت تخفة المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زماد اسلام معزز سامعین و حاضرین منگو تاسو چې په دې کوم موقع باندې راغون شیو دا د تعزیت موقع ده زمونږ استاسو یو مشر یو مرحوم د دغې دار فنانا دار بقا ته انتقال کړی دی د هغه تعزیت په سلسله کې موږ تاسو راجمع شیو د الله ربي کریم په حضور کې غوښتنه وکړو چې ربي کریم د مرحوم مغفرت نصیب کړي او اللہ تبارک و تعالی درجات بلند کی عزت مندو اللہ تبارک و تعالی فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس ذائقہ سکون کے دا مرگ دے اکا انسان دے اکا ملائک دی اکا جنات دی دا مرگ ذائقہ دا بسکی مفسرین فرمائی چې په دې آیت مبارکه کې تسلی د مسلمانانو دفاره هیڅ یو نفس دا په دنیا کې همیشه پاتې کېدونکی دا نشته دی ټول به دغې دنیا نه انتقال دا کوي او دا به ځي عزتمندو مرحوم ته الله تبارک و تعالی زندگی ورکړې وه خپله زندگی مرحوم برابر کړله مرگ و تراغے د اللہ تبارک و تعالی امر و حکم د دین رستو د مرحوم د فارا په دنیا کې زندگی دانوا زکه هغه ته مرګ راغی دغه دار فنانا دار بقا ته انتقال هغه وکړو موږ او تاسو به هم عزتمندو یو ورځ انتقال کوو د دغې دنیاوي زندګۍ نه به کوچ کوو دا دنیاوي زندگی دا به ختمیږي ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی الموت تخفت المؤمن مرگ دا مومن دفارت تخفت دا حقیقت کی عزت مندو که منگو تاسو اگورو دیر یو دانمی دیر زیاد خطرناک او تریخ دے انسان بانے دیر زیاد بدی لگی گی لیکن عزت مندو رسول اللہ مبارک ورطا تخفت ویلے چی دا مومن دفارت تخفت دا نو دنیا کی چکل مومن مسلمان وی زندگی تیرے دیر رفابندو سرا د الله تبارک و تعالی احکامات وی د الله ربی کریم حکمونه وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه سنت طریقې دا انسان دنیا کې ډېر په مشقت سره زندگی دا تیری او کله چې ورته مرګ راشي ټول مشقتونه ځان نه وغورځوي او الله تبارک و تعالی ورته دغې دنیاوي مشقتونو تکالیفو چې د رب کریم په عبادت کې تیر کړي د هغې صله ورته الله تبارک و تعالی دا ورکړي عزتمندو د مرګ فتن لګي کله انسان ته مرګ دا راځي رسول الله مبارک فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل تاسو په دغې دنیا کې د مسافر په شان زندگی تیروئ یو سړی یو ځای ته په سفر باندې لاړ شي هلته هغه مقیم کېږي نو د هغه مقصد دا نه هغه واپس خپل کلي خپل وطن ته راځي او کوچ راکوي موږ او تاسو هم عزتمندو دغه دنیا کې مسافر یو د دغې دنیا نه به موږ او تاسو کوچ دا کوو دا د همیشوالي کول زموږ او ستاسو دپاره نه دی چې موږ او تاسو د آخرت دپاره په دغې دنیا کې تیاری دا وکړو عزتمندو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو فراد خپلو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین یو صحابی نے تپوس کئی تا پا دغی دنیا بانے سمر اعتماد دے سمر دی پی یقین دے سمر دی پی بروسہ دا پا دغی دنیاوی زندگی او دی جن باندے صحابی رسول اللہ مبارک تا فرمائی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکل سہرشی
زما دا یقین نشته ماښام ته به ورسېږم او که وبه نه رسېږم مرګ به ما ماښام ته پرېږدي او که پرې به مې نه ږدي بل صحابي نه تپوس کوي بل صحابي رسول الله مبارک ته فرمایي اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم د څلور رکعاتو نیت دا وتړمه زما یقین نشته چې دغه څلور رکعاته لمونځ دا به برابر کم او که برابر به نه کم مرګ به ما د دې څلور رکعاته لمونځ برابرول ته پرېږدي او که پرې به مې نه ږدي رسول الله مبارک ورته فرمایي زما حال دا دی چې لمونځ کومه یو طرف ته سلام وچارباسم زما یقین نشته چې بل طرف ته سلام وګرځوم او که وبه نه ګرځوم مرګ به ما ته دومره مهلت راکړي او که را به نه کړي عزتمندو معلومیږي چې دنیا ډېره مختصر زندگی ده دا په غفلت کې تېرول دا نه دي پکاره انسان د عزتمندو فتن لګېږي کوم دی چې وفات کېږم کله ما ته مرګ راځي نو هوښیار انسان او عقلمن انسان دا به 40 ګنټې د مرګ دپاره تیار وي د الله رب کریم حقوق به د انسان په ذمه باندې نه وي هغه فرایض چې د رب کریم د طرف نه فرض وي هغې نه بل د انسان ذمه دا فارغوي دویم نمبر عزتمندو د حقوق العباد نه به ذمه فارغوي د بندګانو حقونه به ستا په ذمه باندې نه وي ستا ذمه به د بندګانو د حقونو نه فارغوي نو که بیا مرګ راځي عزتمندو انسان ته به کامیابي وي کامراني به وي الله رب کریم به ورته آخرت چې کوم دی د خوشحالو او د سعادت او د وسعت او د فراغۍ کور دا وګرځوي نو عزتمندو چې موږ او تاسو دنیا کې د الله تبارک وتعالی عبادت او بندګي دا وکړو امام مالک رحمت الله علیه ولس کاله په مدینه منوره کې د قال الله د قال الرسول صلی الله علیه وسلم درس دا کړی دی د قرآن او د احادیث مبارکو درس یې کړی دی خدمت یې کړی دی یو پیره رسول الله مبارک ورته خوب کې راغی او رسول الله مبارک نه تپوس کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم مرګ به کله راځي رسول الله مبارک ورته پر خپل لاس مبارک سره اشاره وکړله امام مالک رحمت الله علیه پوه نه شو چې رسول الله مبارک کومه اشاره ماته وکړله پنځه کاله ته مراد دي پنځه میاشتې ته مراد دي پنځه ورځې ته مراد دي پنځه ساعته ته مراد دي څه دي نه مراد دي چې رسول الله مبارک ما ته اشاره وکړله ابن سیرین رحمت الله علیه مشهور تابعی ډېر لوی بزرګ دته دا خبر راورسېده دی فرمایي رسول الله مبارک چې امام مالک رحمت الله علیه ته کومه اشاره کړې ده د رسول الله مبارک د اشارې کې اشاره هغې سورت لقمان هغې ته مبارکه طرف ته ده چې ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت رسول الله مبارک د اشارې مقصد دا چې د پنځو خبر علم الله تبارک وتعالى ما ته نظر کړی نو یو ان الله عنده علم الساعه قیامت به کله قایمیږي علمي الله تبارک وتعالى ته دی لیکن قرآن مبارک او حدیث مبارکو د قیامت نښې نښانې دا ښودلې دي بل باران به کله ورېږي د دې علم الله تبارک وتعالى ته دی د مور په ګېډه کې څه دي علم الله تبارک وتعالى ته دی او بل سبا ورځ به کار څه کومه کسب څه کومه د دې علم الله تبارک وتعالى ته دی بنده پر خپل ذهن کې سوچ او فکر کې یو کار دپاره سوچ کړی سبا ورځ به سفر کومه دا فلانې کار به کومه خو علم الله ته دی چې سبا ورځ به ته څه کې او ستا به څه کار روزګار کې به ته مشغوله کېږي او بل بأي أرض تموت په کوم ځای کې به تا ته مرګ راځي کله به وفات کېږي د دې علم الله تبارک وتعالى هیڅ چا ته دا نه دی ورکړی نو عزتمندو کله چې انسان د فتح نه لګېږي مرګ به راته کله راځي وفات کېږي به کله نو عزتمندو چې کله انسان بیا د مرګ دپاره تیاری نه کوي نو دنه ډېر لوی بېوقوفه مخ د ځمکه بل انسان دا نشته دی چې کله فتح نه لګېږي مرګ به کله راځي د مرګ وخت نه دی معلوم په کوم ځای کې وفات کېږي هوښیار انسان عقلمن انسان به 40 ساعته 40 ګنټې د مرګ دپاره تیار راوستېږي چې کله د الله امر راځي حکم راځي ملائک راځي زما نه روح قبض کوي
چې زما ذمه دا فارغ وي ما په ذمه باندې د رب حقوق وي او نه د بندګانو حقوق دا وي. عزتمندونو چې موږ او تاسو د غفلتو کې زندگی تیرو، له و لعب کې زندگی تیرو، په حرام خورو کې زندگی تیرو، په ګناهونو کې مشغوله زندگی تیرو، وجه څه د عزتمندو مرګ هم هېر کړی دی. مرګ دا هېر دی. امام قرطبي ذکر کړی دی، لیکي کله چې انسان په کثرت سره مرګ یادوي همیشه ورته یاد وي چې یاره زه به وفات کېږم، ما ته به مرګ راځي، د دنیا د عیش او عیشت به زما نه پاتې کېږي، دا کور به پاتې کېږي، دا مال دولت به پاتې کېږي، دا بال بچ خاندان دا به رانه پاتې کېږي، ایک تنها په دغه دنیا نه زما کوچ وي او زه به ځم، ما ته به مرګ دا راځي. والله رب کریم بر انسان ته امام قرطبي لیکي 3 کرامات عطا کي دا به ورته ورکړي. یو تعجیل التوبه، د توبې توفیق به الله دې انسان د ډېر ضرور نصیب کړي چې دی به الله رب کریم په بارګاه کې رب ته توبه وباسي، بخشش بخنه مغفرت به دې وغواړي او رب کریم به ورته ټول ګناهونه را معاف کړي. ذکر رسول الله مبارک فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ویستونکی د ګناه نه داسې دی لکه ګویا د انسان چې اړو ګناه کړی نه وي. بل حدیث مبارک کې راځي التائب حبیب الله، توبه ویستونکی د الله دوست دی، د الله محبوب بنده دی. عزتمندو رب په توبه ویستلو باندې خوشحالیږي چې موږ او تاسو خپل رب ته توبې دا وباسو. نن چې موږ او تاسو ګناهونه کوو او توبه نه وباسو، وجه څه ده؟ مرګ هم هېر کړی دی. کله چې مرګ یاد وي نو بیا به هر ساعت کې موږ او تاسو د خپل رب نه بخنه، بخشش او مغفرت دا غوښتلې، توبې به هم خپل رب ته راویستلې، خو چې توبې نه وباسو وجه څه ده؟ چې مرګ هم هېر کړی دی. دویم عزتمندو په عبادت کې به الله خوند، لذت او مزه پیدا کړي. نن چې موږ او تاسو پر عبادتونو کې خوند نشته، مزې لذت دا نشته، وجه څه ده؟ مرګ هم هېر کړی دی. د عبادتونو خپل ځانونه خلاصو. کله چې راته مرګ یاد وي چې دنیا نه به ځمه، بیا ما او تا داسې عبادت کوو، داسې په شوق او ذوق سره او په مینې او محبت سره چې په دې عبادت باندې د الله د قهر او د عذاب نه خپل ځان دا بچ کړم. دریم عزتمندو فلک رزق به الله دې انسان ته قناعت دا ور نصیب کړي. نو چې موږ او ستاسو نه مرګ هېر دی، په حل من مزید کې عزتمندو حلال او حرام نه ګورو، پاک او ناپاک نه ګورو، جایز او ناجایز نه ګورو، خو په دغه کوشش کیو، په دې طلب کیو چې دا خپل مال سیوا کم، دا دنیا زیاده کم، که حرام یو که حلال یې، که پاک یو که ناپاک یې، که جایز یو که ناجایز دی، او چې په هره طریقې باندې دنیا راغونډه کما. چې کله انسان ته عزتمندو مرګ یاد وي، لږ رزق به انسان ته وي، د ته بیا الله قناعت ور نصیب کړي. نن چې مرګ هېر دی، د دنیا پاک او ناپاک نه ګورو، حلال او حرام نه ګورو، خو په راغونډولو کې یو عزتمندو. نو موږ او تاسو عزتمندو مرګ هېر کړی دی، ځکه پر له و لعب او غفلت کې زندګي دا تېرو چې همیشه عزتمندو موږ او تاسو مرګ یاد ساتو، دغه دنیا نه به کوچ کوو، رحلت به ده کوو. عزتمندو مرحوم ته الله زندګي ورکړې وه، هغه دپاره دغه دنیا کې زندګي وه، د دې نه وروستو کې پسماندګانو اهل عیال بچو خواري محنت کوشش کړی وی، یو سیکنډ زندګي د هغه دپاره نشو سیوا کولی. لکه روایت کې راځي رسول الله مبارک فرمایي کله چې انسان ته مرګ راځي، د مرګ نه مخکې د انسان ته 4 ملایکې راشي. یو ملایکه راشي سلام وکړي، السلام علیک یا عبد الله، سلام دې پتا باندې اې د الله تبارک وتعالی بنده، ما دغه ټوله دنیا وکتې دا د مشرق نه تر مغربه پورې، شمال نه تر جنوبه پورې، دا ټوله دنیا ما وکتې ده چې ستا دپاره په دغه دنیا کې د یو قدم ځای پیدا کړمه. ما ټوله دنیا وکتې ده ستا دپاره پکې ما د یو قدم ځای پیدا نه کړ، خپل قدمونه تا برابر کړي دي. بله ملایکه راشي سلام وکړي، السلام علیک یا عبد الله، سلام دې په تا باندې اې د الله تبارک وتعالی بنده، ما د دنیا ټول رزق تلاش کو چې ستا دپاره پکې یوه نونه رزق دا پیدا کړمه چې ستا په نصیب کې پاتې او هغه تا نه یې خوړی او د هغې نه مخکې تا ته مرګ دا راځي، تا خپل رزق دا برابر کړی دی. دریمه ملایکه راشي سلام وکړي، السلام علیک یا عبد الله، سلام دې په تا باندې د الله تبارک وتعالی بنده، ما د مشرق نه تر مغربه پورې، شمال نه تر جنوبه پورې دا ټوله دنیا د اوبه ما وکتې دي چې ستا دپاره پکې یو ګوټ اوبه زه پیدا کړمه چې ستا په نصیب کې پاتې، او الله رب کریم ستا په نصیبه کې لیکلي او د هغې نه مخکې تا ته مرګ راځي،
ستا دپاره ما یو ګوټ اوبه په دغه ټوله دنیا کې پیدا نه کړلې. بله ملایکه راشي سلام واچوي، وایي ما د دنیا ټولې ساګانې وکتې دي چې ستا دپاره پکې یو سا پیدا کړمه چې د هغې تا نه یې اخېستي او د هغې نه مخکې تا ته مرګ علیستان روح قبض کېږي. دا خپلې ساګانې برابر کړي دي، رزق دې برابر کړی دی، څښاک دې برابر کړی دی، قدمونه یې برابر کړي دي. د هغې نه وروسته ملایکه راشي او د انسان روح دا قبض کړي. عزتمندو دغه شان زمونږ استاد دپاره رب کریم د رزق انتخاب دا کړی دی، د قدمونو یې کړی دی، د څښاک یې کړی دی، د ساګانو یې کړی دی. که موږ او تاسو په هر کیفیت کې یو، که د رب عبادت کوو که نه کوو، دغه به تېرېږي. عزتمندو کله چې برابر شوي ملک به راغی، روح به قبض کوي، دنیا نه به کوچ دا کوو. که تیاری هم نه یې کړی عزتمندو بیا به افسوس کوو، ارمان به کوو، خو لیکن دغه افسوس او ارمان به هېڅ پیدا ما او تا ته رانه کي. په دغه دنیا کې د غفلت د خوب نه راویښ شو، د الله رب کریم عبادت او بندګي وکړو، د آخرت دپاره تیاری وکړو. الله تبارک وتعالی به څو کلمات موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعاء جميعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. رب كريم من تسأل السلسل